الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الوضوء. فصل په اودس بیان دی. اودس بیان ده. أركان الوضوء أربعة. أركان الوضوء أربعة. أركان دي اودس کوم دي اصلير دي وهي فرائضه وده فرض دي اودس. الأول أول شکیم دی غسل الوجه وینزل د مخ دی وحده طولا و د حد شکیم د اپ ویردولو شي لامبوي شي په غش شکیم د ویردولو شي او حاده من مبدا السطح الجبهه هغه د ټنډه د پوس غش شکیم د مبدا شکیم د آغاز شکیم د ټنډه شکیم د آغاز کیږي یعنی د ټنډه وشتنه الى اسفل الزقان هغه ماری اړیکی پیره وحده عرضا وحد چکیم ده عرضا په چپړولو باندې چوڑای باندې ما بین شحمت الاذنین اپ مباین د تشدید د دوی پسکی او مباین د پسکی د دوړې غوږی دی وسانی و دریام کې هغه چکیم ده فرض ده دوام فی فاصله هغه چکیم ده فرض وسانی دوام فرض چکیم ده غسل یدیه هغه وینځل د لوسی دی مع مرفقایه هغه هغه پیر چکیم دی میرا غوته وی کلای وته ته کلای پیره د کوهنیو پیره مال مرفقایه د کوهنی دی هغه پیره چکیم دی څنګه دی پیره والثالث ودرام چکیم فردا غسل الرجليه وینځل د مع القابه سره د شنګری یعنی د شنګری سره تشای کول پښې وینځل ور رابع او پنځلرام یو چې کوم د فرض مسح الربع راسه او وینځل د تشدی د سلرمه حصے مسح کول د سلرمه حصے سر دی یعنی سلر فرایض دی په دوشه ارکان دي د سلر ارکان و د غاښ د فرض دي لکه مخ وینځل د حدیث د حدی په چوړای شي سمسرنګ روغی پلمبای شي د ټنډې وشتون 69 تر ماری اړی کی پیر روغی یغه نه بعد حادی چې کیم د چپړولو د دوی غوږی پیس کې مباین شي دا ټول حصہ چې کوم دا وینځل و دریام چې کوم دی اغلو سی وینځل د څنګه سره وسلام چې کوم فرد اغه تر دی اغه د پښې وینځل سره د شنګری دغه ونی ویجه د سترګې ظاهري حصہ چې کوم د اغه وینځل فردي سترګې د ډیر لوندې بور کډول یا غور کول اغه چې په دیش نرسي ان افارج نه دغه ونی چې کوم د اوریجی بوندې دغه وینځل دغه چې دغه فردي ایس د خوشل فرایز سره دغه چې به وسمره ته په خپل جسم باندې لاګوي د فرایض د سلره فرضي او بچي هغه چې کوم دي په دې باندې سمره یې به استعمالول سمره یې بچي کوم دي هغه لاګول نو دمره یې بچي سوجي چې کم از کم د اعضا چې کوم ته وینځي د فرایض چې کوم په پیرا کوي چې دغه سشي د لومدیا شي ودینه جو سه سوچ کې چې کوم دي اګه نه و یا به نه و یا سکیږي نو دا ترې د تو خپل فرض دا کو مطلب دا غشه چې کچیر ته په بارو باندې لوسلم د لمدکړ او هغه د سوکړ عادت په ځون باندې رومشل نو دینه خطر چون کې نه کېږي به دا کافی نه دو بیا دې باندې تو 10 نسای کېږي ٹھیک شو وسببه استباحه وسبب او دغه فرضیات سبب چې کوم ده چې کوم استباحه وسبب او سبب چې کوم ده استباحه هو دغه فرضیات سبب چې استعمال مباح کیږي ما لا يحل الا به هو حکم الا به چې هغه نه ده شي چې هغه نه جایز دی ٹھیک نه بدا سے شای نشته دا چې هغه سګي عادت جنی او داس نه جنی مگر اس کې حساب وهو حکم کې ساتو چې دې سرای وهو حکم الدنیوي او دا حکم دنیوي دا وحکمه اخروی ثواب فی الاخرة وحکم اخروی چې کوم د ثواب د پتري شي هغه په آخرت شي
و دې مطلب دغه ده چې څه وشي چې د اودس د پوره نیت چې کوم ده دا سنت موقت ده و نیت دل په دې زړه سره اراده کولو چې الله پاک مو ته په دې شته کې طهارت وکړي پوکي وکړي وینا بعد از څه شو مو ته عبادت چې کوم دي هغه حلال شي. او د نیت ویل چې کوم دا وی چې په څه دي په ژبه سره ویل هغه نه دی بلکې څه کوي شي ته دا غاسه په لړ شی ویل دی ویل شي. شا وجوب او شا وشرط وجوبه و شرط چې کوم دي شرایط چې کوم دي شرط چې کوم دي وجوب ولري دی او د چې واجب سمل او داس واجبېږي العقل چې استشای چې عقلی یعنی انسان چې کوم ده هغه پاگلنی عاقلی والبلوغ و بلاغات یده والاسلام او چې مسلمانې کفار کافر کا او داس وکړي نو یو تاسو فائدہ نه کوي نو اسلام دی او د سپر د اسلام سره دا ضروری ده. غلا است و قدرت و قدرت هي پتر بندي على استعمال الماء کافی په استعمال د هغه یبه کافی چې باندې د دوسته پر کافی و وجود الحدث او په داسې حالات چې شي چې دا او داسې نه به او به او داسې و عدم الحیض و حیض یعنی که حیض و نفاس و نو دا څه شي کېږي دا دوړه د او د سم منافي دي دا سره او داس نه کېږي نو دا څه نه صحیح کېږي ودین ولا ودوی کل وخت یا تنگ نوي کچره وخت تنگ تو نه مثال جنازه لیلمین یې کده نو تاسو وکړه ته تیمم ویا و دې غنه علاوه تاسو کوی نه او داس به ته ما کوا یا مثال یې بدی نشته دی لاندې نه دی لري چې تاسو ته نه ټایم کېږي ختمېږي نو دې لپاره تاسو وکړه هغه ما کوا شا وشرط صحته وشرط و د دې صحیح کولو پر درې شرطونه دي ثلاثه درې شرطونه دي و دې صحیح کولو دی او د سو یعنی او د سو صحیح کولو پر درې شرطونه دي اته دي عموم البشره بالماء لمدول بالماء طهور لمدول د ټول جسم نو هغه د اندامینه د او د سو یعنی مخته یا لوستی یا پښې دی دغه لمدول څه دي په کې به سره و انقطاع ما ينافيه او ختمول دی یخشي عموم البشرین عام کول دی به دمره عام کول چې مثال تاسو شي چې تو باندې په جسم باندې د کوم چې فرایض دي په دغه احاطه شي په دې لکه شي و چې وشته پته نشي او بل و انقطاع ما ينافيه او ختمول دی یخشي دي چې عادي او د سم منافي دي او د سم منافي ته شي لکه خیزن و نفاس لکه خیز او نفاس او حدث او بیا او داسیدو یا حدث ته چې د او داس د ختم شي وزوال ما يمنع و لری کول دی یخشي دي ما یمنع چې هغه شي کوي معنی کوي وصول الماء رسول دی به الى الجسد هغه جسم د کا شمغن لکه مم دی و شمهن و لیا چربي وغیرہ نو دغه شینه چې کیم دی د دغه لری کول یا شرطینه سریو درې شرطینه دی ته د تشته پورا صحیح کول دی او دوسه په ایشه اول څه د اول دغه دا چې د پوکې یې به عام کول دی په جسم یغه حصے باندې چې هغه او دوسه شه دی یغه وینځل فرض دغه شو او هغه شی ختمول دي چې عادي او د سم منافي دي لکه چې د حزه نفاس دا او داسته چې او داسته یعنی و لری کول دی یغه شی دی چې هغه رسول دی بیس چې کوي هغه معنی کوي یعنی جسم ته به سره بنرا سری لکه چې دی هغه موم دا یو مثال دغه سه غدي څو ته وی چربي وغیرہ دو یا نیل پالش دی لپسټکس دی نو دې په وجه سره سکی دی جسم ته بنرا سری نو تخ ټیم شي دغه شای ختمول د اول سي د اول ضروری چې دا شای نه ني کدا شای نه چیرې موجود وي نو بیا سکی بیا او د سکیم د انه صحیح کیږي.